ډیره افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې په پنجاب کې پولیسو یوې ښځې سره ډېر زیات زیاتۍ کړی دی او بیا یې د هغه زیاتي نه بعد ښځه ډېره زیاته وهلې ده. دوستانو دې پولیسو داسې حرکت ولې کولو چې دا ښځې سره اول جنسي تشدد کولو او بیا یې ډېره بېدردۍ سره وهله. دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو دا واقعه په پنجاب کې رامخې ته شوې ده چې د پنجاب پولیس راپاسي او په عوامو باندې ډېر زیات ظلم کوي. اول خلکو ویلي چې د KPK پولیسو ظلم راغستی دی خو نن د پنجاب پولیسو هم ډېر زیات ظلم کړی دی. یوه ښځه یې رانیولې ده هغې سره اول جنسي تشدد کړی دی او بیا یې د هغې نه بعد خپل قانون سازۍ کې اغوستې ده او په خپل قانون مطابق باندې ډېره زیاته یې وهلې ده. ځکه یې وهلې ده چې هغه ښځه بال چاته الو نه وایي چې دې پولیسو ما سره جنسي زیاتی کړی دی. خو نه دوستانو د هغه ښځې چې کله دغه زیاتۍ وشو په دغه زیاتي په وخت کې دغه تاني ته چې کله SHO ورغو نو دغه SHO CCTV فوټیج چیک کړل چې کله یې د CCTV فوټیج چیک کړل CCTV فوټیج کې ووتل چې دې ښځې سره اول جنسي زیاتۍ کړی دی او بیا یې دې ته بېدردۍ سره وهلې ده. نو دوستانو دغه SHO ډېر ښه سړی و ده په دغه ښځې باندې زیاتۍ برداشت نه کړی شو او هغه چا چې ډېره زیاته وهلې وه او اول ورسره جنسي تشدد کړی و هغه یې په جیل کې واچولو او دغه کیس یې عدالت ته یوړو. خو دوستانو د عدالت کې د اوسه پورې څه بیان نه دی راغلی ځکه چې دا کیس نن پرون رامخې ته شوی دی او نن عدالت ته کیس ورغلی دی چې کله هم عدالت څه نوې فیصله سنا وکړله یا د سړي باره کې عدالت څه خبرې وکړلې موږ به تاسو ته ټولې خبرې رامخې ته کوو. خو دوستانو دا سړی وایي زما نه ډېر زیات ظلم شوی دی ما دې ښځې سره داسې کار نه کول غوښتل خو زه دې ښځې مجبوره کړم. ولې دې ښځې مجبوره کړو دوستانو چې کله یې نه SHO تپوس وکړو نو بیا د هغه سړي نه خوله چین نه شوه سیم ورته ونه ویلې. دوستانو ډېر زیات ظلم شروع دی خو د ظلم خلاف څوک اواز نه اوچتوي. که چا هم چېرته د ظلم خلاف اواز اوچت کړی و نن به داسې ظلمونه نه کېدل. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ دا ویډیو خوښه شوې وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر دې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي.